کشتی د 50 کسانو وا او 1900 کسانې په کیسه کړیو سوار کړیو. الله اکبر کبیره. د کم یونان کې چې دا کم واقعه راغلی دا او 1900 کسانې په وړه شان د کشتی کې سوار کړیو او هغه کشتی غرق شوې ده او تاسو ته پته ده وایي 15 ورځې دا کشتی په سمندر کې ولاړه وه او خرابه ولاړه وه. الله اکبر کبیره. مړه بس دی هغه دا د ایجنټان نه دا ایجنټان چونکې زه هم د ایجنسۍ د حج د عمرې کار کوم زما موز دا پیړ دی که نه خو دا ایجنټان نه دي دا او خاص کر پنجابي نه دي پنجابیان ګوره په پنجابیانو چرته ګوره اعتماد ونه کوي ښه د دنیا خلک یې لوټ کړه د خادمۍ په ویزو باندې دوی د دنیا پیسې واخیستې خلک یې لوټ کړه د قطر په ویزو باندې دوی پیسې واخیستې خلک یې لوټ کړه او وروره وایي د یو ځای ویزې دي او د بل ځای ویزې دي او د یورپ ویزې دي زمونږ پښتانه تباه او برباد او لوټې کړه. زمونږ پښتانه خو ساده خلک دي اکو د هر ځای دي کو د پاکستان دي کو د افغانستان دي اعتماد پې کوي نو پنجابي ایجنټ نه په دغه د سره اعتماد نه کوي د غل بچي دي د غل. جنابو دا چې دا کم کسان الله دې شهادت قبول کړي ډېر پکې د پاکستان او د افغانستان ورونه وو یقین په الله او که بس دا کوم ویډیو چلیږي دا یا دکو نه ده خو په دغه اعتبار سره څه کوي دا ډېر عجیبه لار ده چونکې دا کم مسافر چې په دغه لارو کې پراته کله نه کله موږ څه هم رابطه وکړي چې مول صاحب وظیفه راکړه دعاګانې کوه ډېر عجیبه لارې ډېر د سپو لار پکې بیله ده او دا پکې بیله ده او دا پکې بیله ده نن به وایي دغه لګومه څه عجیبه داو نن به یو داو لګو نن به بل داو لګو خودکشي ده جناب یو خودکشي ده بهر کې په لګ دی خو په خپل ملک برای مهرباني دا کم کسان چیزی برای مهرباني زکه چې تاسو مثال له یتیمانانو دی د حکومت د سیړه هم زور نشتا دا اوس می نیوز وکټلو چې په آزاد کشمیر کې هغه ایجنټ ولیدو په کراچۍ کې ایجنټان ونی ولای د ظالم بچو پیسې غو تاسو له خلک درکې الله کې د الله بندې د الله بندګانو زموږ د پښتانه په کې هم ډیر ایجنټان 2 نمبر دي ښا جناب پچا باندې اعتبار پاله سنه مکوي دا خودکشي د خلک هم خرسي شاده د بس زور پاله سنه نشتا قسم دې دا چې د طاقت والا ملکونو مضبوط ملکونو د خپلو کسانو سپورټ کولای کنه مجال شته چې د 50 کسانو زی او ته په ظالم 1900 کسان کې نو الله الله 1900 کسان دا تاسو دا ویډیو بلیدلی یو رور وی ما خپل روډ و درو زمخ کې رنګ وکړو او جناب چې وی مونږ روان یو په دې کشته کې کینو او وای د 500 کسانو زیاده 1900 کسان خېولي وای ما ورته وی چې رورا مکه نه پکې خو هغه وی چې غیر چا پر سکیورټي والدي او مونږ بیا وجنی یعنی په زور باندې مونږ په دې کشته کې کینې الله 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 په زورم کینې او لیګیم نو دا بکیدل نه تراتو وایا چې د 50 کسانو باندې ته 1900 کسان ورواچوي د الله بنده دا هغه کسان دي چې په زور د خپل ملک پرې دي خپل ملک پرې خودل دا ډیره ګرانه خبره ده نو جناب د پاکستان او د افغانستان پکې ډیر کسان دي بیا پکې د پاکستان هم ډیر کسان دي ډیر پکې شهیدان شو د چا لاشونه راوتی دي او څوک تلاش کوي والله یقین په الله او که بس ډیر غټه چپی او دغه وبخ ډیر یقین نو برای مهرباني حکومت ته مې درخواست چې دیسیز باندې لک پکړو کا او هغه ملکونه د الله بندگان تاسو دا خلک سخوري نو چې بدومره تکلیفاتو باندې راوړي کنه تاسو مز نرمي کوي خو بهر کې پردي ملک ته چاوړ نو خامخا دغه مسله به لګا دی مثال خو دغه لې چې پردي کور ته وراوړي وې الله دې زموږ په دې ملکونو باندې رحم وکړي رحم زما حکومت درخواست جناب چې دغه خلک ونی سي دا ایجنټان سری کونی ودروي سری کونی سرمنې ته واړوي دوی غدا سي داسي زکه چې دوی د پښتنو او د مسلمانانو د وینو سره لوبي کوي هغه د افغانستان پښتانه دي د پاکستان پښتانه دي بیا بهر کې په پنجابیان رونه پکې هم دي دنیا پنجابیان رونه پکې هم دي د سرګودي د آزاد کشمیر د نور ملکونو کسان پکې هم پدې کشته کې دنیا خلک پدې کې پروت دي دا صرف د ایجنټان نه د ایجنټان دا سری کونی ځوړندول پکار دي جناب پدې کې احتجاج پکار دي په یونان کې زمونږ افغانیان ورونو سکړه احتجاج کړي دي خلاف نو کوچرتا زور پسې نه کنه بتا شمه زما استاد بچي په سمندرونو کې غوپې وي الله دې موږ باندې رحم وکړي والله بسته سو خپل وطن چرته پرې خو زما د ملک سه حالت ته مړه بجلی نشتا گیسونه نشتا اور جګړې دی په کرسو باندې یو هل استاد دې یو اډو کې راته راچول دې کرسي بس یو په یو سټ زور کې بل په بل سټ زور کوي په خپلو کې فتنه فسادات الله 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 دې بزنګ په ملکونو باندې رحم وکړي نو بس زمونږ ویل یو ډېر پرې وتا څومره چې اسلامي ممالک دي کنه یقین په الله او کبسته چې د ډیرو پکې ویلیو پرې وته الین کې زما سره یو جیبه سرمایه دی ایمان او ما ته ایمان نه استعمال ټول د دنیا منډي تر دي الله یې زموږ ملکونو باندې رحم وکړي بس
چې دا منډې ترلې بیا بل ملک ته اړوونه الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي ډېر خفه شو الله ډېر خفه شو بس دی په دې خپلو مسلمانانو باندې چې به سمندرونو کې پراته دي بعضې لاشونه میلاویږي نه په کور کې غوغا ده چې کوم ځای کې به میان به وخوري په کمو چپو کې به پراته غم خو هغې چې بس حقې کې او خاورې پې ور واړې دا غم خو سړی خوري روزانه الله یې دوی ته اسانه کړي